کنډ سرخار برخیلي په ظفرپاره کې پی ډي ایم لخوا د سیاسي قوت مظاهره کیږي. دا مهال د مختلف علاقو نه قافلې را رسېدلې دي. ډېرې علاقې داسې دي چې لا تر دې دمه هغه قافلې نه دي راغلي. مرکزي چې کوم قیادت دی نو هغه مولانا فضل الرحمن دی یا بلاول بھټو دی یا نور مرکزي قایدین دي، هغوی په لاره باندې دي او لږه شېبه پس به راورسېږي. دلته کې زموږ سره د قومي وطن پارټۍ مشران موجود دي. د هغوی نه دا معلومه او دا پته به کوو چې آیا نننۍ جلسه به څومره کامیابه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د معلومه شم بابر دی چې د صوبایي جنرال سیکرټري به اصل کې خو آفتاب خان او سکندر خان دی جلسې له دواړه راتله، لیکن چونکې د هغې مشره او رندار وفات شوې ده او نن یې درېیمه ده، نو د دې په وجه باندې هغې راورسېدل او زه د پارټۍ قیادت کې چې کوم دی د هغې د پارټۍ نماینده یم. ما سره ښي لاس ته ډاکټر افضل دی، دی زموږ صوبایي جنرال سیکرټري ډپټي جنرال سیکرټري دی، او مرزا صاحب دی دی ستاسو خو ډېر خبر دی جوائنټ سیکرټري دی د دې علاقې. او دا نننۍ جلسه به چې کوم دی امید دی چې دا به اخري میخ وي د عمران نیازي په سیاسي تابوت باندې، او دا زمونږ په پښتونخوا کې زما خیال دی چې ډاکټر صاحب راته وایي چې اخري جلسه ده. د دې نه پس به چې کوم دی دا جلسې په درنو کې یا په ریلو کې بدلېږي او اخري حد به دا وي چې موږ به د اسمبلو نه به استعفاګانې هم ورکوو. موږ راوتي یو صرف او صرف د آئین دپاره، د آئین د استحکام او د آئین د بحال کېدو دپاره. موږ د جمهوریت دپاره راغلي یو او دې دپاره راغلي یو د ټولو نه اول د جمهوریت او د آئین مطابق. موږ پخوا هم د دې یولسو واړو پارټو د عوامو خدمت کړی دی، پاتې ترې راغلي. او په آفتاب خان چې کوم دی ثبوت اوچته کړي که هغه چېرته ذات دپاره چې کوم دی څه کړي وي، څه جایداد یې جوړ کړی وي، نوکرۍ یې خرڅې کړي وي یا څه داسې کارونه یې کړي وي. موږ صرف دې دپاره راغلي وو چې عام خلک خیر ته کېناسته، ګرانۍ دمره شوې، هغه 2 ورځې نه کېږي 3 ورځې نه کېږي چې کوم دی پټرول چې کوم دی 15 روپۍ لیټر چې کوم دی ګران شو. چې پټرول ګران شو نو ګراني خو به نور هم اسمان سره خبرې کوي. دی چې کوم دی صرف د آئی ایم ایف خېټې ډکوي، دې سره چې کوم دی هېڅ قسم نه حکمتي عملي نشته. دی دا مقام ته پاکستان دې مقام ته را رسولی دی چې معاشي بدحالي، اقتصادي بدحالي، مالی بدحالي دا نه حد ته رسېدلې ده چې که دا سړی دې ځینې اخوا نه شي او دا 11 پارټۍ په یو ځای چې کېنني چې یو آئین مطابق دوباره الیکشن ونشي او یو نیشنل لیول باندې اقتصادي کمیشن جوړ نشي، نو زما خیال نه دی چې دا د چا بس کې ده. موږ صرف او صرف د عوامو دپاره راغلي یو، د عوامو دپاره د دې ټول پاکستان چکر دورې کوو، او صرف ځکه چې موږ خپل ذمهواري ګڼو، سیاسي ذمهواري ګڼو د هرې سیاسي پارټۍ. او انشاءالله چې دا ټولې سیاسي پارټۍ چې ورته پی ډي ایم وایي که هغه خپل هر قسم له ضابطه لري یا د هغې هر قسم له منشور وي، لیکن نن مونږ په دې یو خبره باندې ولاړ یو چې د عمران دا حکومت سلیکټډ حکومت دی، غیر آئینی حکومت دی، تر نن ورځې پورې غیر آئینی حکومت دی او مونږ دا حکومت نه منو، هیڅ کله نه منو او هیڅ کله نه منو. جی بالکل تاسو د دې مشر خبرې واورېدلې. یقینا چې په ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي. دا جلسه به په دې وجه کامیابه وي چې دا د خیبر پښتونخوا اخرنۍ جلسه ده. د دې نه پس به د احتجاجونو هغه سلسله چې ده هغه به اسلام آباد اړخ ته وغځوي. دلته کې دا مهال په ګڼ شمېر کارکونان او د ډېرو خلکو